سورلسمه سپاره شپاړسم رکوع سوره نحل لسم رکوع سورلسمه سپاره شپاړسم رکوع سوره نحل لسم رکوع بسم الله الرحمن الرحیم والله فضل بعضکم علی بعض الله فضیلت ورکړی د ستاسو بعضې ته په بعضې باندې په رزق په رزق کې فما الذین بهرحال هغه خلق فضلوا براد رزقهم چاته چې فضیلت ورکړلی شوی دی په ګرځولو د رزق علی ما ملکت ایمانهم هغه چې دوی لاس کې منځې غلامان دي فهم فیه سواء چې دوی په دې کې برابر شي یعنی دوی په دې کې برابر نشي کېدای افبنعمت الله یجحدون نو آیا الله له نعمتونو نه انکار کوئ والله جعل لکم من انفسکم ازواجا الله ستاسو دپاره له تاسو نه د ښځې جنس وګرځولو وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفده او د تاسو له ښځو نه تاسو دپاره زامن المسیح وګرځول ورزقکم من الطیبات او د پاکو شیزونو نه تاسو د رزق درکړی افبالباطل یؤمنون آیا په دروغ باندې یقین کوئ وبنعمت الله هم یکفرون الله فضل نه منکر کیږئ ویعبدون من دون الله دا خلق الله نه علاوه عبادت کوي ما د هغه بتانو لا یملک لهم رزقا چې دوی تصور کولو ملکیت نه لري من السماوات الاسمان والارض او د ځمکو نه شیئا د یو شیز ولا یستطیعون او نه وس لري فلا تضربوا لله الامثال تاسو الله مانند مه ګرځوئ ان الله بېشک الله یعلم علم لري وانتم لا تعلمون او تاسو علم نه لرئ ضرب الله مثلا عبدا مملوکا الله مثال بیان فرمای یو غلام بنده لا يقدر على شيء چې په یو شیز باندې قدرت نه لري ومن رزقناه منا رزقا حسنا او یو هغه چې موږ خپل له جانبه د څخه رزق ورکړی فهو ينفق منه سرا وجهرا پس دا مال چې چاله ورکړی شوی په پټ او په ښکاره خرڅ کوي هل یستؤون آیا دوی برابر دي الحمدلله ټول صفتونه الله لره دي بل اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلقو ته پته نشته وضرب الله مثل الرجلین الله مثال بیان کړو د دوه سړو احدهما ابکم یو په دې کې ګونګی دی لا یقدر علی شیء په یو شیز قدرت نه لري وهو کل علی مولاه او دی په خپل مالک باندې بوج دی اینما یوجهه لا یأتی بخیر کومې خوا ته چې مخکي په خیر سره نه راګرځي هل یستوي هو آیا برابر دی دا اخسره ومن یامر بالعدل هغه چې هر هغه کس چې په انصاف سره حکم کوي وهو علی صراط مستقیم او حال دا دی چې دا په نیغه لاره ده